بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق سپیشل کې هرکلی نن به مونږه خبره کو د جامعیت په اړه باندې چې ملک کې کوم مختلف مذهبونه دلته کې ژوند تیری دلته کې هغوی خپل چارپیرچل کې چې کوم دینو خلکو سره دغه حالې ځلې کې خپلو سره تعلق ساتي. په دې اړه باندې مونږ خبرې اترې کوو چې کله دلته په ملک کې مختلف مذهبونه آباد دي او دوی د دې ملک ترقۍ کې کار کوي او بیا په دې اړه باندې مونږ خبرو کوو چې دغه جامعیت طرف ته مونږ ځو چې کله ټول رایوځی شي او په شریکه باندې مخ په وړاندې ځي یو موټی شي نو دوی د پاکستان په کردار کې څومره چې کوم دی نو اهمیت لري او دوی څومره کردار ادا کولی شي. پاکستان ترقۍ کې که دغه مختلف مذهبونه رایوځی شي او دوی په شریکه باندې د دغه پاکستان په ترقۍ کې کردار ادا کوي نو د نور ملکونو په شان چې کوم دی پاکستان هم دغه شان ترقي کولی شي او مخ په وړاندې باندې ځي او بیا به پاکستان د دننه نه هم ډېر زیات مضبوط شي کله چې دا ټول یو موټی شي او رایوځی شي او دوی ته هغه اهمیت حاصل شي کوم چې دغه نورو مذهبونو ته هم حاصل او اقلیتونو ته هم حاصل شي. په دې نن مونږ خبرې اترې کوو. پروګرام کې را سره ګیس هم موجود دي، ډېر درانه میلمانه دي، هغوی سره به خبرې اترې کوو او دغه خبرې به ډېر اهمیت وړ وي ځکه چې نن موږ سره په پروګرام کې کم میلمانه دي هغوی په ډېر اهم عهدو باندې دي او دوی چې کوم دی نو د خلکو رای قایمولی شي، د خلکو رای چې کوم موږ ورته اوپینین لیډرز چې د دې اهمیت او د دې خبره ډېر زیات چې کوم دی په معاشره کې اثر لري. په دې باندې به نن موږ خبرې اترې کوو. د یو میلمه زه تاسو سره چې کوم دی نو د هغوی تعارف هم کوم. موږ سره پروګرام کې لومبی میلمه دی وزیرزاده صاحب کوم چې د اقلیتي امورو معاون خصوصي دی، هغوی موږ سره پروګرام کې موجود دي. وزیرزاده صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ. مونږ سره پروګرام کې دویم میلمه هم دی، هغه چې کوم دی نو د سکھ کمیونټي سره تعلق ساتي، بابا جي ګورپال. هغوی چې کوم دی نو د سکھ کمیونټي ریپرزنټیټیو دي د کے پی او د مرج ایریاز په اړه باندې دوی ډېر زیات کار کوي. په دې اړه به هغوی سره خبرې کوو چې سکھ کمیونټي چې کوم دی نو جامعیت په اړه باندې څه وایي. بابا جي ګورپال صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. زمونږ دریم میلمه چې کوم پروګرام کې مونږ سره موجود دی هغوی هم په دلته کې چې کوم دی په ډېر اهمه عهده باندې په خیبر پښتونخوا کې دي او د کال 2004 راسې کله چې دغه انټرفیت هارموني شروع شوې ده د دې چې کوم شروعاتو هغوی د دې صوبې نه کړو او تر ننه پورې چې کوم دی نو دغه چې دوی کوم تحریک دی هغه روان دی او مختلف مذهبونه په دغه یو پوینټ باندې رایوځی کوي. دوی سره به هم خبرې اترې کوو چې د کال 2004 راسې دوی کوم دغه میشن شروع کړی دی آیا دوی څومره کامیابه شوي دي، تر اوسه پورې دوی سره څومره چیلنجز دي. نو ما سره پروګرام کې موجود دي، د هغوی تعارف به زه تاسو سره کوم. تقدس معاب بشپ همفری سرفراز پیټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني. تھینک یو. زمونږ څلورم میلمه چې کوم دی نو هغوی هم چې کوم دی ډېر زیات اهمیت لري او که مونږ په پېښور کې خبرو کوو او د پېښور د تاریخي جوماتونو خبرو کوو نو په هغې کې یو جومات چې کوم دی نو معبد خان صاحب جومات راځي او هغه ډېر زیات د اهمیت وړ دی. د هغې خطیب علامه طیب قریشي صاحب چې کوم دی نو مونږ سره پروګرام کې موجود دی. مولانا صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. مولانا صاحب شروع به تاسو نو کو کله چې مونږه په پاکستان کې د نورو مذهبونو خبره کوو نو اسلام په اړه باندې که تاسو وایي چې اسلام د نورو مذهبونو په اړه باندې څه وایي، آیا نورو مذهبونو ته څومره اهمیت حاصل دی په اسلام کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کې اول خو جی ستاسو بې حد شکریه مهرباني د مشرق ټي وي چې په دې دومره اهم موضوع باندې تاسو مونږه راوغوښتو. یقیناً چې په دې وخت کې بین المذاهب هم آهنګي دا د پاکستان ضرورت دی او خصوصاً د پاکستان د سی پیک د دې تصور نه پس چې دی د یو نوي پاکستان صورت مونږه ګورو او انشاءالله دا منصوبه او د دې دا ترقیانې او د دې په وجه باندې به چې کوم خیرونه رسي دی وطن ته انشاءالله مونږ به زر ګورو. نو د هغې دپاره د دې بین المذاهب هماهنګۍ ډېر ضرورت دی. جی اسلام چې دی جی اسلام ډیر واضح دی د دې ټولو اقلیتونو د ټولو مذاهبو په باره کې. اسلام چې دی دا د هغوی د احترام او د انبیا علیهم السلام دپاره تعلیماتو دپاره د هغوی چې کم کردار او د هغوی چې کم محنتونه وو تاسو وګورئ قرآن ټول ذکر کړي دي. زمونږه تاسو ته پته ده چې په شریعت اسلام کې چې څومره تقدس څومره احترام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی همدومره احترام د حضرت عیسی علیه السلام دی، د حضرت موسی علیه السلام دی او د مدینې د ریاست چې کم تصور بیانیږي اوس حکومت هم وي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې په ریاست کې خو د ټولو مذاهبو ته ډیر لوی احترام ورکړی شوی و د هغوی د ضروریاتو د پوره کولو دپاره تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
د دې نورو مذاهبو چې کوم وفود او ملمانه راتلل په مسجد نبوي کې ملمانه کړي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی په غم خادی کې شریک شوی دی، د هغوی په عیادت کې شریک شوی دی. نو د اسلام تعلیمات خو چې د مذاهبو په باره کې ډېر واضح دي او زه اکثر چرته فورمونو باندې په اجتماعاتو کې دا خبره کوم چې تاسو وګورئ چې زمونږ په دې مذهب کې د عاشورې د روژې ډېر اهمیت دی دا چې د محرم په دې 10 باندې که تاسې د دې شان نزول او پس منظر وګورئ چې دا روزه زمونږ په دې مسلمانانو باندې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم تجویز کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته تشریف ویوړو نو چې کم یهود آباد وو نو هغوی هلته سیلیبریشنز کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د څه شي خوشحالي دوی مناوئ وی دوی ته موسی علیه السلام او د هغوی قوم ته په دې ورځ باندې د فرعون د ظلم نه نجات ملو شوی. د دې د وجې نه دوی د هغه خوشحالۍ کې چې دی روجم ساتي او خوشحالي مناوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا خو په دې نسبت مونږ موسی علیه السلام ته زیات نږدې یو نو مونږ بم چې دی نو روجه ساتو یعنی مونږ بم په دې خوشۍ کې چې دی په دې تشکر کې شریک یو. د دې نه سړی اندازه اخیستی شي چې دا تعلقات به په خپلو کې څومره ښه او څومره اعلی وو. نو اسلام بالکل واضح دی د ټولو مذاهبو سره. یعنی مین نقطه دا ده چې د مدینې په ریاست کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ټول مذاهب والا په مدینہ کې آباد مو اور ټولو ته پورا تحفظ حاصل. صحیح. سرفراز پیٹر صاحب، آپ نے جو یہ مشن 2004 میں تھا، آپ کے ذہن میں ایسا کیا تھا کہ کون سے مقاصد تھے کہ آپ نے یہ شروع کیا اور کیا ان مقاصد میں آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ شکریہ صاحب، بڑی مہربانی. مشرق ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں. بالکل 2004 میں اس لیے ہم نے شروع کیا تھا کہ جب 1979 میں 79 میں روس نے حملہ کیا افغانستان پر، اس کو قابو کیا، تو اس کے بعد سے ذرا ماحول پاکستان کا بھی بدل گیا اور پاکستان میں بہت زیادہ ایسی بات آنے شروع ہو گئی کہ شاید صرف اسلام ہی ہے جو پاکستان میں ہے، باقی مذاہب کا ذرا ذکر کم ہونا شروع ہو گیا. تو ہم بتانا چاہتے تھے، دنیا کو باور کرانا چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے سبھی کو گلے لگاتا ہے، ہر قسم کی دوسرے مذاہب کو بھی گلے لگاتا ہے، اور پاکستان میں دوسرے مذاہب بھی بستے ہیں جو کہ پاکستانی ہیں. میں پاکستانی مسیحی ہوں، بابا گروپال پاکستانی سکھ ہیں، ہمارے جو وہ ہیں وزیر صاحب ہمارے جو خاص معاون ہیں وزیر اعلیٰ کے، ہمارے تو ہم کہتے ہیں انہیں اپنے اقلیتی منسٹر ہیں ہمارے. ہاں جی. تو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اب وہ پاکستانی کے لاشی ہیں. تو اس طریقے سے بڑا یہ خوبصورت سا گلدستہ ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہیں، سب کی اپنی اپنی مہک ہے. تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ دنیا کو بتا دیں کہ پاکستان میں سارے مذاہب رہتے ہیں، صرف وہ افغانستان والی بات نہیں ہے. یہاں ہم سارے مل کے رہتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں. اور 2004 میں ہم نے پھر ان کو اکٹھے کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھا کے، اور خدا پاک کے رحم سے کرم سے یہ چیز آگے بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی کافی آگے چلی گئی ہے. اس کے لیے خدا کی شکر گزاری ہو. صحیح. ګرانو کتونکو، زموږ دا خبرې اترې به جاري وي او دا د سکھ کمیونټي په اړه باندې هم خبرې اترې کوو. بیا به وزیر زاده صاحب سره هم په دې باندې ډیټیل خبرې کوو چې آیا حکومت په دې اړه باندې چې کوم دی نو څه پلان لري، اقلیتونو ته حکومت څومره چې کوم دی نو اهمیت ورکوي، په دې خبرې اترې کوو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو، پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن مونږ خبره کوو د انټر فیث هارموني په اړه او جامعیت په اړه. کله چې مختلف مذهبونه دلته کې رایوځای شي او په پاکستان کې ژوند تیري، نو نورو مذهبونو د اهمیت په اړه باندې مونږ نن خبرې اترې کوو. مونږ سره پروګرام کې ملمانه هم موجود دي، نور ډسکشن چې کوم دی نو مونږ هغې سره کوو. بابا جي ګورپال، تاسو د سکھ کمیونټي سره تعلق ساتئ، د سکھ مذهب چې کوم دی نو د انټر فیث هارموني په اړه باندې څه وایي او په دغه سکھ مذهب کې چې کوم دی نو جامعیت ته څومره اهمیت حاصل دی؟ اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجا کون بلے کو مندے.
یقیناً چې تمام مذاهب چې کوم دی د امن بایچارې دپاره انټرفیت هارموني دپاره چې کوم دی مطلب په تمام مذاهب کې پرچار ویچار شته دی. همدغه شانتې سیک مذهب کې هم دی او هغې جیته جاګته ثبوت چې کوم دی هغه دا دی چې زمونږ څنګه تاسو مسجد وي زمونږ ګردواره وي. د ګردوارې چې کوم دی مطلب دی د الله کور او چې کوم ځای کې ګردواره وي هغې بنیادي 4 دروازې وي. د 4 دروازو مقصد چې کوم دی هغه دا دی چې دلته خو سیک کمیونټي عبادت کولی شي خو دا 4 دروازې د ټولو دپاره کولاوې دي چې کله موږ هغې له د الله نوم ویر کړو نو یقینا چې هغه بیا د ټولو دپاره شي. په ګردوارې باندې نشان صاحب لګېدلی وي. نشان صاحب دا عکاسي کوي چې دا ګردواره ده او چې کله یو ګردوارې له یو مذهب والا کس راځي نو هغه چې کوم دی مطلب دا نه ګوري هغې کې وایي اتذات نه پوچھے کرنی سب اتذات مطلب یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ذات پات جو ہے وہ نہیں پوچھی جاتی. نو دا ګردواره چې کوم دی لکه مطلب د دې مقصد دا دی. سیکنډلی دا چې په پاکستان کې زموږ بولی باشا پنجابي دا پاک وایي پاک لاستان وایي سرزمین له نو مونږ دلته چې کوم دی ځان له پاکستاني نه ټریپل پاکستاني وایو او مونږ چې کوم دی په دې وجه دلته پاتې شوي چې د بابا ګورو نانک چې کوم دی جنم دین هم دلته دی او جای وفات هم دلته دی. صحیح. نو په پاکستان کې چې دا کم نن پاپولیشن خیبر ورکزی یا اسفات سایټ له په پاکستان کې نن 55,000 پورې رسېدلی دی. هغې عکاسي دا ده چې دا د دې خاورې سره د دې وطن سره چې کوم دی مینه کوي او یقینا مونږ چې کوم دی بیسیکلی زه خو خپله د خیبر ډسټرکټ نه بلونګ کوم خو زمونږ چې کم زیات کمیونټي د 35,000 هغه د خیبر ورکزی کورم نه دي او چې کم وخت کې هغې له تور قانون ویلو FCR نو زمونږ سیک قوم د دې ملک د آئین او د قانون دومره خیال کوي چې په سیک قوم باندې هیڅ قسم FIR نشته. نه صرف په مرج ډسټرکټ کې په تور قانون کې نه چې کوم دی دلته داسې څه شته چې هغو داسې لړۍ یا فساد کړی وي یا د سیک قوم چې کوم دی نوم یې بدنام کړی وي. نو تاسو د دې نه اندازه اخیستی شي چې سیک قوم کې څومره امن بایچاره ده او هغې بیسیکلي وجه دا ده چې تمام مذاهب کې چې چاله هغې هولي کم بکس دي په کار دی مونږ چې کوم مقصد لا راغلی وي چې مونږ هغه سټډي کړو او په هغې باندې چې کوم دی عمل وکړو چې صرف د دې پورې محدود نه کړو چې ټول خلک الله مني خو د الله هیڅ حکم نه مني. نو په کار دا ده چې مونږ خپل مذهب فولو کړو نو هغې کې چې کوم دی مطلب سټډي کړو او په هغې باندې عمل وکړو نو هغې سره د هر انسان حقوق د هر سایډس حقوق چې کوم دی هغه خی مذهب نو مونږ له پکار دي چې خپل مذهب قایم کړو نو مونږ د جنت منتظر یو خو که مونږ خپل عقیدې په مطابق خپل مذهب قایم کړو نو مونږ دا دنیا هم چې کم دی جنت جوړولی شو. صحیح. وزیرزادہ صاحب آپ کا تعلق خود بھی کیلاش سے ہے. آپ جب آپ کو یہ منصب ملا ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے آپ نے کیسے اس کو ایکسپیرینس کیا کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ میں جو 10 سال وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ کام کیے ہیں اس میں میرا جو پرائرٹی تھا ایجنڈا تھا وہ اس علاقے کے امن جو کیلاش کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی جو ایک بھائیوں جیسے ایک گھر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو میری پوری کوشش اس بات پہ تھی کہ کہیں سے یہ دہشت گردی کے زمانہ جو تھا اس میں کہ امن خراب نہ ہو. تو میں سوشل ہارمونی اور انٹرفیتھ ہارمونی پہ میں شروع سے بڑے کام کیا ہوں اپنے علاقے کے سطح پہ. جب سے میں MPA بنا ہوں تو آلموسٹ تمام کمیونٹیز جو ہیں مسلم کمیونٹی کرسچن کمیونٹی سکھ کمیونٹی ہندو کمیونٹی بھائی کمیونٹی سب نے مجھے ویلکم کیا اور بہت خوشی میں نے دیکھے لوگوں میں کہ وہ کیلاش کو پہلے دفعہ MPA دیکھ کے بڑے خوش تھے. اور پھر حکومت کی سپورٹ خاص کر جو عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب ہے اس کی پوری لائف کی اسٹرگل یہی رہی ہے کہ وہ مرجنلائز کمیونٹی چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہو کسی بھی ریلیجن سے ہو جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے اس نے جدوجہد کیا. تو پھر ہمیں جب موقع ملا تو ہمیں ایسی کوئی مشکلات نظر نہیں آئے گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ لوگوں کی طرف سے چونکہ گورنمنٹ ایک کمیٹیڈ ایک ایسے گورنمنٹ ایک ویژن اور مشن کے ذریعے کہ اس میں حکومت میں آئی ہے تو ان کی آلریڈی ایک ویژن کا حصہ ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا. تو مجھے جو ہے مجھے ایسا لگا کہ راستے سارے کھلے ہیں ہم نے کام کرنا ہے اس میں. صحیح. وزیرزادہ صاحب آپ جب آپ کو یہ سیٹ ملی ہے تب سے جا کے انٹرفیتھ ہارمونی پہ کتنا کام ہوا ہے آپ کی سربراہی میں حکومت سنجیدہ ہے اس بارے میں؟ دیکھیے ایک تو جو لیڈ کرتا ہے یہ مین رول اس کا ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. جی میں پہلے دن سے میں اس بات کا قائل ہوں کہ پاکستان جو ہے مائنارٹیز کے لیے ایک محفوظ ترین ملک ہے جی اور یہ ایک مناسب ترین ملک ہے. دنیا ہم نے دیکھی ہے جہاں بھی لیکن پاکستان جیسے ماحول نہیں ہے. جیسے کہ ایک دکھایا گیا ہے ہمارے بشپ صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اس میں
ایسا نہیں ہے. یہاں پہ رہنے والے جو مسلم اینڈ نان مسلم ہیں جہاں بھی رہتے ہیں, چاہے وہ قصہ خانی میں رہتے ہیں, چاہے وہ لنڈی کوتل میں رہتے ہیں, مسلم کمیونٹی کے ساتھ وہ بالکل ایک بھائیوں جیسے زندگی گزارتے ہیں. اور یہ ہم نے لوگوں کو بھی بتانا تھا جہاں پہ نان مسلم مائنارٹیز نہیں رہتے ہیں, اور یہ ہم نے انٹرنیشنلی دنیا کو بھی بتانا تھا کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے لیے کوئی ایسے قباحت یا مشکلات نہیں جیسے کہ وہ ایزیوم کی گئی ہے. تو میں ہر جگہ جاتا رہا ہوں, اس میں تمام کمیونٹیز کو بلا کے ہم نے مختلف سیمینارز کی ہیں. مائنارٹیز کی جو فیسٹیولز ہیں وہ سرکاری سطح پہ ہم مناتے ہیں. کرسمس ہو گئے, بابا گرو نانک کے جنم دن ہو گئے, ہولی, دیوالی, کیلاش کی جو فیسٹیولز ہے اس میں پھر ہم سارے کمیونٹیز کے لوگوں کو بلاتے ہیں. کرسچن کمیونٹی, یہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ہم اکٹھے کرتے ہیں, اور یہ ہمارے حکومت کے پروگرامز کے حصے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم سالانہ جو ہے اس پہ ہم انٹرفیتھ کانفرنس کرتے ہیں جو کہ ابھی بھی ہونے والا ہے اسی مہینے میں یا مارچ کے سٹارٹنگ میں, جس میں ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں. ہمارے ریلیجیس, پچھلے دفعہ ہم نے جو ہے ریلیجیس اسکالرس مدرسے سے اسٹوڈنٹ آئے تھے, مائنارٹیز کے اسٹوڈنٹس آئے تھے, وہ پہلے دفعہ آپس میں مل رہے تھے. مائنارٹیز, نان مسلم اسٹوڈنٹس, یوتھ اور جو ہے ہمارے جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, وہ پہلی دفعہ مل رہے تھے. they were very happy. تو اس طرح کی جامع ایک پالیسی کے تحت ابھی آگے بڑھ رہے ہیں. عمران خان صاحب جیسے کہ وزیر اعظم صاحب علماء کرام کو اپنے نہ صرف کیبنٹ میں شامل کیے ہیں, مولانا اشرفی صاحب ہیں, نور الحق قادری صاحب ہیں, بلکہ ایک میٹنگ نیشنل سطح پہ ہو رہی ہے. جب نیشنل سطح پہ آپ کی حکومت, آپ کی لیڈرشپ کمیٹی تو وہی چیزیں صوبے میں بھی ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم صوبے سے لے کے ڈسٹرکٹ سطح پہ لے کے جائیں, اور ڈپٹی کمشنرز کے انڈر اس طرح کی کمیٹیز بنیں جس میں یہ انٹرفیتھ کمیٹیز ہوں, وہ ٹائم ٹو ٹائم میٹنگ کر لے, اور کوئی بھی, اور دیکھیں جو انڈیویجول کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اٹھاتی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ایسے سچویشن ہے, اور پھر ہم بھی پھر سمجھتے ہیں کہ پوری کمیونٹی اس طرح نہیں ہے. تو یہ جب یہ کمیٹیز بنیں گے تو پھر یہ چیزیں ان کے سلوشن میں پھر آسانی آ جائیں گی. صحیح. علامه طیب قریشي صاحب, تاسو څه موجوده ماحول کې کوم د پاکستان دغه ماحول وګورو, سیاسي ماحول وګورو یا په ملکی سطح باندې مونږ وګورو, نور ملکونو سره چې زموږ تعلقات دي, مذهبي هم آهنګي څومره ضروري ده؟ یاره جی زه خو دا ګڼم چې دا په دې وخت کې دا د مذهبي هماهنګۍ ضرورت دا فرض عین دی. دا اوس د یو کمیونټۍ د یو مذهب خبره نه, بلکې دا د دې ټول د وطن د بقا او د دې د عزت خبره ده. تاسو وګورئ چې دې کې شک نشته چې په ماضي کې داسې واقعات وي, یو نیمه واقع وشي او د هغې سره د ملک د ایمیج ته ډېر لوی نقصان رسي. صحیح. او بهر ملکونه چې دي دا بیا په موږ باندې دا تور هم لګوي چې دلته حقوق نشته, دا نشته, دا نشته. او تاسو ته پته ده چې په دنیا کې چې کم وطن او ملکونه موږ ګورو چې ترقي کوي که نه, نو د هغې په هغه مین انډیکیټرز چې کوم وي, نو په هغې کې یو بنیادي شی چې دی هغه مذهبي هماهنګي او د مذهب ازادي, دا یو بنیادي شی وي. که اسلامي ملکونه دي او که دا غیر اسلامي ملکونه دي, خو چې چا موږ ګورو چې ترقي کړې ده, خصوصا اقتصادي ترقۍ دپاره, دا ډېر زیات ضرورت دی. دا نشي کېدی چې یاره ته په ملک کې دا شرط وتړې چې زما ملک ته چې کم انویسټر راځي نو هغه به مسلمان وي, دا خو نشي کېدی. د دنیا نظام داسې نه دی. نو زما خیال دی چې که پاکستان موږ غواړو چې د دې دپاره چې دا یو مستحکم پاکستان وي او مستحکم دا وي چې معاشي طور مضبوط وي, دننه په دې کې اختلافات هم نه وي. دې کې شک نشته دی چې تاسو وګورئ په دې بهر ملکونو کې موږ ګورو نو څومره خلک دي چې دا ځي او بار وطن ته تلل غواړي. خلک قسمه قسم درخواستونه هلته پیش کوي چې زه دا وطن پرېږدم, ولې ته پرېږدې؟ یعنی هغه کار حقیقت هم نه لکه وزیرزاده صاحب چې وویل او هوا ډېره زیاته ده, یو تاثر او پرسپشن چې کم و, نو د هغې د ختمولو ضرورت دی او هغه به په عملي اقداماتو باندې کیږي چې واقعي چې دلته څومره مذاهب واله دي چې هغوی ته د تحفظ یو احساس هم ورکړی شي, په مین سټریم کې راوستلی شي. مونږ په خپله سطحه باندې یعنی دا کار لږ ګران دی, ځکه په دې وطن کې د منظر خلک بل تهمت او ټاپه در باندې لګوي. کہ مونږ الحمدلله په دې خپل جماعت او په مدرسه کې دې حد ته خو مونږ کړی دی چې څومره کمیونټیز او څومره مذاهب والا دي, مونږ ورته خوش آمدید ویلي دي. مونږ
حالیه ورځو کې یو انټرفیت کانفرنس وکړو، بشپ صاحب په هغې کې و، دا ټولو مذاهبو والا وو، او بیا د هغې نه پس موږ 2-3 نور کانفرنسونه وکړل، وزیرزاده صاحب موږ سره و، تر دې پورې چې په مسجد تاریخي مسجد محبت خان کې دا څومره کمیونټیز دي، د دې ټولو وفود رالل، یوث نه پکې راغلل، او موږ ورته هر کلیم ولو، موږ ورته خپلې دروازې کلام کړې چې تاسو د دې وطن حصه یې، او ستاسو عزت چې دی څومره چې د نورو دی همدومره د دوی عزت دی، ځکه د دوی پاسپورټ دی زموږ پاسپورټ دی، نو دا خو زموږ د وطن خلک دي. او څنګه چې مولانا اشرف علي تھانوي صاحب یو قول ډیر بیانیږي، اگر چې خو د مسلکونو منځ کې دی، لیکن په هغه فارموله باندې د عمل ضرورت دی چې اپنا مسلک چھوڑو مت اور دوسروں کا مسلک چھیڑو مت. نو د احترام په بنیاد باندې بچ دی دا کیږي. تاسو د دې کرک واقعه باندې وکتل، ماشاءالله چې د مین سټریم کم علما دي او لوی ادارې دي، هغوی ټول هغه معامله چې دا هغه کنډیم کړله، او په هغه ته چې زموږ کومه هندو کمیونټي اوسیږي د هغوی سره اظهار یکجهتي وکړل. صحیح. علامه صاحب تاسو ویل چې په دې باندې ډېر کانفرنسز کیږي، په دې باندې چې کوم دی نو مختلف دستوري تابع کیږي، تاسو څه ګڼئ چې آیا د خلکو رویې کې څه بدلون راغلی دی، خلک دې طرف ته را روان دي، ایکسپټ کوي نور مذهبونه؟ یاره جی ډیر لوی بدلون دی، او د دې حل هم دا دی چې د دې خلکو په خپلو منځ کې انټریکشن وشي، د وفودو د تلو راتلو تبادله وشي، د یو بل سره ناسته وشي. دنیا شی نه دی چې کامن دي. صحیح. زموږ په فوج کې شته، زموږ په پولیس کې شته، او زموږ وطن وګورئ لکه دا دلته چې سو زه منم چې دا د اغیارو سازشو، پاکستان غیر مستحکمه کولو دپاره دلته داسې قسم هوا خورول غواړي، او غواړي چې دا پاکستان کې استحکام چې دی د دې د خرابولو، د دې د امن خرابولو دپاره که نه. اوس که عملا تاسو وګورئ نو هر سړی غواړي چې زما علاج په لندن کې وشي، نو دا لندن کې د کعبې امام علاج کوي، ټول غیر مسلمه نه دي. دا څه خبره ده چې زموږ په دې وطن کې د خلکو چې کم سازشي عناصرو هغه شروع کړې وه. زما خیال دی د خیبر پښتونخوا حده پورې خو زه مطمئن یم د وزیرزاده صاحب سره چې کم ملاقاتونه وشو د ده نه مطمئن یو، او عملی اقدامات حکومت چونکې اصلي که نه هل لیډ کوي، نو انشاءالله چې دوی مو کی، لیکن اثرات ډیر پریوتی دي. دا ګلدسته تاسو ته ښکاري د ټولو مذاهبو. اوس مدارسو کې د وفودو تبادلې وشوې، په چرچ کې وشولې، دا د باباجي صاحب په دغه کې وشولې، نو زما خیال دی چې ډیر لویه فایده شوې ده، خو دا جاري ساتل غواړي چې بالکل بارني کس ته اړو موقع ملاوه نشي چې په موږ باندې دا ګوته اوچته کړي چې دلته چېرته د بین المذاهب هماهنګي نشته یا په خپلو کې تعلق خراب دی. نو انشاءالله چې زه خو د مستقبل د پاکستان مستقبل قریب هم چې دی ماشاءاللہ ډیر روخانه ګورم په دې حوالہ. صحیح. بشپ ہمفری سرفراز پیٹر سمجھتے ہیں کہ 2004 سے جب آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے کہ ابھی 2004 اور ابھی 2021 میں کتنا فرق ہے، لوگوں کے رویے کتنے بدلے ہیں؟ ایسا ہے کہ دو چیزیں ہیں. جی. ایک جسے کہتے ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول جس کے ہم سب ہیں. جی جی. اور ایک ہے ذرا حکومتی سطح. گراس ہمارا جو فوکس تھا اور جو فوکس ہے وہ گراس روٹ لیول پہ ہے. جی. یہ گراس روٹ لیول پہ ہم لوگ سارے مل کے اور اکٹھے چلیں اور اکٹھے اس بات کو آگے لے کے جائیں. سب سے بڑی کامیابی جو ہمیں ہوئی تھی 2013 میں ہوئی تھی. اچھا. جب دیوالی منائی گئی تھی. جی. اور دیوالی منائی گئی پھر حکومتی سطح پہ. مطلب گراس روٹ سے ایک بات آگے چلی اور آگے جا کے مطلب میں اور آپ ہم لوگ جو ہیں نیچے کے لوگ ہیں، آرڈنری کمیونٹی کے، سادہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو یہاں سے بات چلی اور حکومت مجبور ہو گئی کہ وہ دیوالی منائے. اور آج وہ سارے یہ سب سے بڑی ایک سکسیس تھی. صحیح. اس کے بعد 2020 اور 21 میں جو بہترین سکسیس ہوئی ہے اس کے لحاظ سے، جس میں حکومت نے بھی کافی بہت زیادہ تعاون کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنیادی جو نصاب تعلیم ہے جی اس میں تبدیلی آ رہی ہے. صحیح. اس میں جتنا نفرتوں کا مٹیریل، ہیٹ مٹیریل تھا، اس کو اب بڑی طریقے سے ختم. میں بہت ساری اس میں میٹنگز میں بیٹھا ہوں ان کے لیے، اور اس میں اکثر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ہمارے جو ہندو بہن بھائی تھے یا سکھ بہن بھائی تھے ان کے خلاف بہت لکھا ہوتا تھا. صحیح. تو وہ پاکستانی ہندو اور سکھوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو وہ اس کو ہم نے پھر باہر نکالا، ختم کیا.
پھر بڑا ہوتا تھا صلیبی جنگوں کا لکھا تھا. پاکستان میں صلیبی جنگوں کا کیا کام ہے؟ تو ان چیزوں کو تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. تو گراس روٹ لیول سے جب بات چلتی ہے آگے تو حکومت بھی مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ پھر اس کو سرپرستی کرے, اس کو لے کے جائے. حکومت کوشش کر رہی ہے, پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن ابھی بھی تھوڑا جیسا اور اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ سب سے بڑی کامیابی, جیسے طیب صاحب کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہر کوئی خوشحال زندگی گزارے, بچے اسکول جا سکیں, سروں پہ چھت ہو, علاج کا اچھا انتظام ہو. یہ ساری چیزوں کے لیے یہ گراس روٹ کی باتیں ہیں ساری. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ انٹر فیتھ ہارمنی جو ہے, آپس کا تعلق, انگریزی میں ایک بڑا خوبصورت لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور اس کو کہتے ہیں انکلوسیونیس. انکلوسیونیس میں پھر احترام آ جاتا ہے. جیسے دیکھیں کائنات پوری کو دیکھ لیں, پوری کی پوری کائنات احترام پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے نا, موسم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, چاند سورج کا احترام کرتا ہے, سورج چاند کا احترام کرتا ہے, یہ دونوں زمین کا احترام کرتے ہیں, دنیا کی گردش جو احترام پہ چلتی ہے. یہی چیزیں جو ہمیں قدرت, ہمارا خدا پاک, ہمارا رب العزت ہمیں سکھاتا ہے, اگر اسی احترام کو ہم اپنی سوسائٹی میں لے آئیں اور اس سے پھر سوسائٹی ترقی کرتی ہے, آگے بڑھتی ہے. اور یہ چیزیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اس کے اوپر بنیاد رکھی. چھوٹی سی بات بتانے لگوں, جب یورپ میں ڈارک ایجز تھی, تاریک ان کا دور تھا, اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت مسیحی, مسلمان, یہودی اور دوسرے مذاہب کے علماء نے بیٹھ کے اس کا حل نکالا تھا. اور اس کا حل نکال کے, اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بنیاد جو بنائی تھی وہ حضرت عیسیٰ کا ایک پہاڑی واز ہے, اس کے اوپر بحاظ بنا کے اس کی ایک جلدی سے میں بات, جیسے وہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مطلب سلطنت کریں گے زمین پہ, ایک دوسرے کا احترام ہوگا حلیمی سے. تو اس کے اوپر علماء نے یہ بات چلائی تھی. اور آج بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ گراس روٹ لیول کے علماء جو ہیں یہ زیادہ تر ملیں, آپس میں گپ لگائیں, بات چیت کریں. مسلکوں کی بھی دوریاں ہوتی ہیں, مسلکوں کی دوریاں ختم ہو, مذاہب کی دوریاں ختم ہو. اور ہماری جو نسلیں ہیں, اگر ہم لوگوں نے دہشت گردی دیکھی ہے, ہمارے آنے والے بچے بموں کے دھماکوں سے تو بچ سکیں نا, اور اچھی زندگی گزار سکیں, صاف ستھرے ماحول میں رہیں, اچھی تعلیم ملے انہیں. تو میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ اب حکومت اور جو جنرل عوام ہے یہ مل کے اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور خدا کرے گا, آج بڑے فخر کی بات ہے کہ وزیر زادہ صاحب ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ اس معاملے میں بہت آگے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ خود ایسے اس میں سے ہیں نا, ماحول میں سے آئے ہیں, تو اس پین کو سمجھتے ہیں, جو درد ہوتا ہے نا دل کے اندر, اس کو سمجھتے ہیں. اور ہمیں بالکل یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ خوبصورتیاں آئیں گی حکومت کے ساتھ مل کے, اور گراس روٹ پہ جو کام ہے نا اس کو مزید کریں گے. تو 2004 سے 2021 سے بھی بہت فرق ہے, اور ہم آفرین ہے اپنے صوبے پہ اور بلوچستان پہ بھی. صحیح, ٹھیک. ګرانو کتونکو فیض هارموني په اړه باندې به موږ د خپلې خبرې اترې جاري ساتو. اوس یو وړې شان دمې طرف ته موږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې خبره کوو مونږه د انټر فیث هارموني په اړه باندې چې مختلف مذهبونه دلته په پاکستان کې ژوند تیروي. که چېرې دغه ټول مذهبونه را یوځای شي او دلته کې یو شان ژوند تیروي نو پاکستان به څومره چې کوم دی نور هم مضبوط شي. په دې باندې خبرې اترې زموږ جاري دي. بابا جي ګورپال تاسو څه ګڼئ چې دلته کې کله دغه انټر فیث هارموني شروع شوه, تاسو څه ایکسپیرینس کله نه چې دغه 2004 نه دغه میشن شروع شوی دی, د هغې نه واله تر اوسه پورې آیا د خلکو ریویو کې بدلون راغلی دی؟ یقینا یو سختترین وخت مونږ ولیدو, او بیشپ صاحب چې څنګه ویلي مونږ چې کم دی هغې ورځ نه یو پلیټفارم کړو, یو پلیټفارم یې جوړ کړو, او زموږ مقصد هم همدا و انټر فیث هارموني دپاره. ما مخکې مو ویله
چې زمونږ د پاکستان سره یو مینه ده او د مونږ دپاره څومره غټ حیثیت لري نو دا مونږ له پته ده. نو مونږ هغې دپاره چې کوم د کوشش وکړو او زمونږ مذهب هم وایي چې کوم درد کې یو سړی پاتې کېږي هغه د هغې مور وي چې څنګه د خپل کور خیال کې دغه شان دی به د دیم خیال کې. او دویمه خبره دا ده چې مطلب مونږ پاکستان شروع کې لیدلی او مونږ خواهش وو چې زمونږ مشرانو ویل چې زمونږ جین مرنه همدلته دي خو مونږ د دې خاورې نه ځو. نو نن چې کوم دی مونږ فخر کوو چې کم خلک پنجاب له تللی دي هلته سره روان دي او زمونږ سیک قوم سره څومره مینه کوي. بیا چې کوم د دې حکومت هم وښودله زمونږ دا رابطو د کوارډینیشن د وجې نه چې کرتارپور ګردواره چې کوم د سیک قوم دپاره یو اتحاس لري نو دا دنیا له یو ښه میسیج لاړو چې هغه چې کوم د مطلب اوپن شوه او هغې کې صرف اور صرف چې کوم د سیک کمیونټي نه عام روټین کې تقریبا 2000 نه 2500 پورې مسلم کمیونټي هم د ورځې چې کوم دی هغې زیارت کوي هغې له چې کوم دی اوفن دي هغه راځي نو دنیا له یو ښه میسیج لاړو. نو زمونږ همدا کوشش دی او مونږ ګورنمنټ له هم همدا ریکویسټ کوو چې مطلب دا چې کوم د پاکستان دنیا له ښودلی شوی دی د دې بدلول یو دا طریقه کار ده په دې کې سیک کمیونټي چې کوم دی 90% مذهبي هیریټیج پاکستان کې دي. د کرتارپور غونډه کې نورې ګردوارې هم شته چې هغې له په زرهاو خلک چې کوم دی په کال کې راځي که هغه حسن ابدال وي او که هغه ننکانه صاحب وي چې چېرته بابا ګل نانک جنم دین شوی دی همدغه شان د نور مذهبونه هم دلته چې کوم دی شته خاص کر کې خیبر پښتونخوا کې هغې تاریخي ورثې دي. نو موږ وایو چې څنګه کرتارپور کلا شوه دا قسم مذهبي مقامات نور کلاو شي ولې که موږ ملیشیا وګورو نو هغه ټوریزم ریلیجس ټوریزم په مد باندې څومره مخکې لاړه. نو پاکستان د هغې په ګناه چې کم دی 10-15% زیاده چې کم دی هغه ترقي کولی شي. هندو تین مذهبي غټ ټیمپل په پاکستان کې دي ګوتم بودھ مذهب چې کم دی هغو اثرات دلته په پاکستان کې شته خاص کر کې خیبر پښتونخوا کې که هغو له توجه ورکړه هزاره چې کم یو کمیونټي پاتې شوی دی هغې تاریخ دی. تاسو له چې کم دی مطلب زمونږ ګورنمنټ کې موجوده یو اگزامپل دی چې فرست ټایم چې کله زمونږ عمران خان ګورنمنټ راغلو یو سیک نشست له نمایندګي ورکړله او هغې د ټولو سیکانو پہچان وکړو چې په پاکستان کې سیکان شته د سورن سنګ او هغونه بعد تاسو له وزیرزاده صاحب چې کم د یو جی ته جګ ته اگزامپل دی چې هغو کومه کمیونټي ده خو خان صاحب چې کم د یو نمایندګي ورکړه دنیا له چې کم د یو ښه میسیج لاړو او موږ فخر کوو چې هغو ډېر ښه کارکردګي مو وکړله اپریشیټ کوو چې کله موږ دوله ځو نو دی وایي چې داسې کار نه داسې. نو زموږ مقصد د سورن سنګ نه هم همدغه چې مونږ هیڅ هم نه غواړو مونږ دلته امن غواړو او هغې چې کم د دې دپاره کوشش وکړو چې بابا ګل نانک جنم دین هولي دیوالی دا فیسټیول یې وکړل او چې څومره حکومت راځي زموږ نمایندګانې راځي هغو د دې نه بیا ډبل کار وکړو یو مذهبي فیسټیول تلو چې هغې مقصد هم د انټرفیت هارمني و. نن چې کم دی زموږ د هر مذهب چې کم دی مذهبي دوه فیسټیول په سرکاري توګه باندې دو سلیبریټ کوي چې هغه مونږ دنیا له ښایو چې مطلب په دې کې ټول مذهبونه راځي او مونږ د پاکستان د کوز دپاره چې کم دی یو د پاکستان انټرفیت دپاره چې کم دی زموږ دا کوشش. صحیح. وزیرزادہ صاحب بشر صاحب نے ایک بات کی کہ گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ کام ہونا کر بھی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گراس روٹ لیول پہ انٹرفیتھ ہارمنی کو پیدا کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ دیکھیے ایک تو بشپ صاحب نے جیسے کہ ایک بڑے اچھی طریقے سے اس نے جو اسٹرگل انہوں نے شروع کیے ہیں وہ مشکل وقت تھا پاکستان کا جو جیسے کہ افغانستان وار پھر امریکہ آ گئے تو اس ٹائم پہ ہمیں مختلف جو ہے ملک دشمن جو عناصر ہمیں لڑانے کی کوششیں کر رہی تھی تو اس وقت انہوں نے ایک بڑے اچھے کام شروع کیے ہیں. اور ویسے بھی جب ہم چرچ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے جو دعا ہوتا ہے وہ پاکستان کے لیے اور اس ملک کے جو حکمران ہیں ان کے لیے. تو یہ چونکہ اب انسٹیٹیوشن جو ریلیجیس ہے وہاں سے ہی یہ بات نکلی ہے تو بشپ صاحب نے ایک اچھا کام سٹارٹ کر لیا. ابھی دیکھیں سب مولانا طیب صاحب اور بھی اس طرح بابا گوپال ہیں میں ہوں سب اس قافلے کا حصہ بنے ہیں تو ایک بڑی اچھی کاوش ہے اور انشاءاللہ یہ آگے جو ہے اس کی بڑے دورس نتائج نکلیں گے. باقی گراس روٹ لیول پہ آپ دیکھیں تو پاکستان میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ایک تو پہلے پاکستان سے ابھی جو آنے والے دور ابھی موجودہ ہے یہ کافی بہتر ہے. میں مردان میں ایک بزرگ سے پوچھا وہ کرسچن کمیونٹی سے تھا کہ آپ جب جوان تھے تب کیا ماحول تھا ابھی پاکستان میں کیسے ماحول ہے. یہ اسی طرح مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے بڑے سکون سے اور بڑے خوشی سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو حالات دیکھے ہیں وہ حالات ابھی نہیں ہیں ابھی تو بہت اچھے ہیں. تو یہ پاکستان میں ٹالرنس جو ہے گراس روٹ لیول پہ
ہمیشہ سے رہی ہے اور اب اس کو خراب کرنے کی کوشش وقت ٹائم ٹو ٹائم کی گئی ہے، تو اس کے لیے گراس روٹ لیول پہ ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، جو جس کا وہ بشپ صاحب اور بھی اس طرح ادارے کام شروع کیے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہ کہا بھی گورنمنٹ تو اب اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے۔ جی عمران خان صاحب مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلا کے میٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح علماء کرام کی میٹنگ کرتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ اب اوپر سے لے کے گراس روٹ تک ہوگا تو یہ جو ہے یہ پاکستان، یہ ملک جو ہے اس کی خوبصورتی رہے گی۔ میں ایک بات یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں انٹرنیشنلی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں مائنارٹیز کو آزادی حاصل نہیں ہے، وہاں پہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے پتہ نہیں۔ تو اب ہمارے ملک اگر دیکھ لیں ہندوستان کے نسبت، جی اب وہاں پہ دیکھ لیں لوگوں کو مسجدوں میں جانے سے روک رہے ہیں، لوگوں کو وہ عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سکھ کمیونٹی پہ، کرسچن کمیونٹی پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، نہ اس میں گورنمنٹ جو ہے اس پہ ایکشن لیتی ہے نہ کمیونٹی۔ یہاں پہ مولانا صاحب نے جیسے بات کیا ابھی ٹیری کا واقعہ ہو گیا تو وہاں پہ سارے علماء کرام کھڑے ہو گئے، مائنارٹیز کے ساتھ، نان مسلم کمیونٹی کے ساتھ، گورنمنٹ نے ایک زبردست ایکشن لیا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں پچھلے دنوں ایک سینٹ میں ایک بل پہ پھر پورے انٹرنیشنلی اس پہ باتیں ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آرٹیکل جو ہمارے پاکستان کی آئین ہے آرٹیکل 5 میں یہ تو وہ گارنٹی دی گئی ہے کہ مائنارٹیز کو یعنی ان کو ایڈیکویٹ جو ہے وہ ان کو پروویژن دی جائے گی فریلی اپنے مذہب کے پرچار کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، پریکٹس کے لیے اور اپنے کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ آئین پاکستان مائنارٹیز کو گارنٹی دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور اسلام جو ہے مائنارٹیز کی حقوق کی جو ہے اسلام میں گارنٹی ہے۔ جیسے مولانا صاحب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کہی، تو اب اس میں بہتری آ رہی ہے، گورنمنٹ اس مشن کی جو ہے اس کی سرپرستی کر رہی ہے، اور وہ نیشنل لیول سے لے کے پروونشل لیول سے ابھی ہم اس کو ڈسٹرکٹ سطح پہ انشاءاللہ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ صحیح ګرانو کتونکو زموږ دا خبرې اترې وي او په دې باندې به نور ډسکشن هم کوو چې دغه نور مذهبونه مونږه څنګه رایوځای کولی شو او دغه د پاکستان مضبوطیا کې څه کردار ادا کولی شي. اوس یو اړیشان دمې طرف ته ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی نن مونږ خبره کوو د مذهبي هم آهنګۍ په اړه باندې چې دغه مختلف مذهبونه دلته ژوند کوي او کله دا مختلف مذهبونه مونږ رایوځای کړو دلته په دې چاپېرچل کې دوی په شریکه باندې مونږ سره ژوند تېروي، نو دې باندې به چې کوم دی په معاشره څومره اثر پرېوځي او بیا ورسره سره د پاکستان په ترقۍ کې دوی څه کردار ادا کولی شي، په دې باندې زموږ خبرې اترې جاري دي. جی علامه طیب قریشي صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دغه کم مذهبونه دلته کې رایوځای شوي دي او پاکستان کې دلته دوی ژوند تېروي، آیا که چېرې موږ دلته کې یو موټی شو څنګه چې په دې پروګرام کې موږ نن ناست یو، دا به د پاکستان په ترقۍ کې څومره کردار ادا کړي؟ دا جی د وخت تقاضا ده. جی تاسو دا بهر ملکونه وګورئ چې موږ ورته مغرب وایو، سیولایز کنټریز چې ورته وایو، جی دا خو منل پکار دي که نه چې جومات یې پرېښی دی، مونځ ته یې پرېښی، هر څه ته یې پرېښی، او هغوی وایي دا زموږ د معاشرې ښایست دی. جی ولې دا دومره دنیا چې دی هر سړی تلل غواړي چې زه بار آباد شم؟ جی یوه وجه دا ده چې تحفظ محسوسوي په هر اعتبار باندې. نو که پاکستان سفر کوي که په ده باندې سخته راځي نو هر سړی دې پوه شي چې ګورې په ملک چې راشي نو بیا په ټولو راځي، او چې کم سړی غواړي چې یاره زه یو خوشحاله ژوند تیر کړم نو ضروري ده د خوشحاله ژوند دپاره چې ځمکه چې په کوم ځای کې اوسېږم چې هلته امن وي، حالات برابر وي، او ترقۍ دپاره عالمي دنیا چې کم معیار سیټ کړی دی په هغې باندې به سړی پوره کېږي. که په هغې پوره نه شي خو په نقصان او په خساره کې به د دې ځای نه چې کم سړی بهر ځي پاسپورټ یې ورسره او په پاسپورټ د پاسه لیکلي پاکستاني، که خدا نخواسته پاکستان کې بدامني وه، د پاکستان بدنامي وه، نقصان و، نو نقصان به ټولو ته کېږي. ښه دا ده چې موږ هم د هغه معاشرو نه څه سبق زده کړو. موږ سره خو اسلام چې دلته اکثریتي مذهب دی په هغې کې ټول تعلیمات د دې خبرې دي، د سپي او د چرند او د پرند حقوق اسلام ښودلي دي. نو ولې بیا موږ داسې یو چې یاره موږ ځان داسې ځای ته ورسوو؟ زما خیال دی چې دا وخت راغلی دی چې ټول پاکستانی قوم چې دی دا یو ځای شي، یو موټی شي او یو قوم شي چې د دې دا مسایل چې دي دا هم حل شي، او دا په دې عالمي دنیا کې په عالمي اقوامو کې په یو ښه نوم باندې یاد شي چې ماشاءالله دا ملک د قوم په اعتبار هم، د اقتصاد په طور هم،
د مذهبي هماهنګۍ په تور هم چې دی دا یو کامیابه معاشره ده. پکار ده چې مونږ رول ماډل شو د خلکو دپاره. صحیح. علامه صاحب کوم کتلی دي چې اکثر پاکستان خو آباد د اسلام په نوم باندې دی، یو اسلامي ملک دی، خو دغه الزام په هم لګي چې نورو مذهبونو ته ازادي نشته. آیا مونږ دغه نور مذهبونه ځان سره رایوځای کړو، د دغه نور ملکونو یا د دښمنانو دغه سازش څنګه ناکامه کولی شو؟ دا جی بهترین نظریه ده، شک نشته. جی څه واقعیات بم شوي خو څه دغه ډیره زیاته ده، بار پروجیکشن ډیر دی، پرسپشن دی، او څه لږ ډیرې خبرې به ویم پکې. دا زموږ سره یونټي ده که نه، اتحاد، دا یو بهترین هتیار. صحیح. چې مونږ دا ټول چې دلته اقلیتونه دي دا ټول ځان سره یوځای او ټولې دنیا ته دا پیغام ورکو د یکجهتۍ جی چې مونږ دلته یو یو، اس قسمه مسائل چې دی مونږ ته نشته دي. زه بالکل د دې قایل یم، وزیرزاده صاحب تشریف فرما دی، که څه مسایل وي پکار دا ده چې په ترجیحي بنیادونو باندې حل شي. صحیح. ځکه چې دا زمونږ په د ملک دپاره د بدنامۍ باعث ګرځي. دا شکر دی چې په مرکزي سطح باندې حکومت او په صوبایي سطح باندې چې زمونږ دواړه وزارتونه دي جی جی ماشاءالله په دې کې فعال دي. صحیح. لیکن دې کې د نور کار کولو ضرورت دی چې نور په دې کې امپروومنٹ راشي او دا تاثر بیخي مونږه زایل او ختم کو چې زمونږ په وطن کې چرته اقلیتونو ته څه مسایل دي یا پریشانی دي یا دا دي. نو زه یم چې دا د او بل دا ده چې دا زبردست ریپرزنټیشن دی، یو ترجمان دي زمونږ. ځکه بهر دنیا کې دا کرسچن کمیونټي دا که دا نورې کمیونټیز دي چې دا هر چا د خپل بین المذاهب او د خپل د مذهبونو چې کم کم ځایونو کې اثرات شته دي، نو که دوی خوشحاله وي او دوی ته یو پرامنه معاشره وي، د دوی حقوق بحال وي، نو دا د پاکستان د یو سافت امیج دپاره یو بهترین ترجمان دي. دوی چې چرته ځي نو پاکستان ریپرزینټ کوي او د پاکستان د حالاتو نه به نوره دنیا هم خبروي. نو زه یم چې دا ډیره ضروري ده او انشاءالله موږ پر امید یو صحیح چې کار که خیری برابر روان دے انشاءاللہ. صحیح. جی بشپ ہمفری سرفراز پیٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹر فیتھ ہارمنی کو لے کے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہی جیسی بات ہے کہ ساری دنیا کو دیکھ لیں کہ جہاں پہ سارے ابھی دیکھ لیں، یو ایس کے الیکشن کو دیکھ لیں. یو ایس کا الیکشن جو ہے تو جو بائیڈن ہے، جو پریزیڈنٹ ابھی نئے بنے ہیں، جی انہوں نے وہاں کی اقلیتوں کے بہت زیادہ ووٹ لیے. جی پہلی دفعہ امریکہ کی مسلم کمیونٹی نے 70% سے زیادہ مسلم کمیونٹی نے ووٹ دیے جو پہلے نہیں دیتے تھے. جی تو انہوں نے جو بائیڈن نے انہوں نے اب دیکھیں وہ جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہے کاملا ہیرس، جی اب وہ بالکل فرق اس کی نیشنلٹی تھی، اب وہ وہاں جا کے آباد ہوئی. جی اور اس طریقے سے جب بسنے والی ملک میں بسنے والی تمام قومیتوں کو مذاہب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ملک میں ترقی ہوتی ہے. جی 2010 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 1995 میں ڈنمارک نے یہ شروع کیا انکلوسیونیس، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں. 2010 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 6 ملکوں پہ یہ تجربہ کیا کہ وہاں پہ جتنی قومیتیں بستی ہیں ان کی یوتھ کو، جینڈر کو، ویمن کو، ان ساروں کو اکٹھا کر کے چلیں. 6 ممالک پہ انہوں نے تجربہ کیا، اور جس میں قازقستان بھی ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی ہے، انڈیا بھی تھا، جس میں کمبوڈیا تھا، فلپین تھا، یہ سارے ملک تھے. 6 ملک انہوں نے اٹھائے. اس کا جو رزلٹ آیا، انہوں نے دیکھا کہ معاشی ترقی بھی ہوئی اور اس کے ساتھ معاشرتی ترقی بھی ہوئی. سوسائٹی میں جو گراس روٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں ترقی ہوئی، ایجوکیشن اچھی ہوئی، ملک نے ترقی کی. اور سب سے جو تیزی سے ترقی آئی وہ قازقستان میں اور بنگلہ دیش میں آئی. صحیح. وجہ یہ تھی کہ وہاں ساروں نے نا ایک اونرشپ سے ایک اون کرنے کا کیا. صحیح. ابھی پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ماڈلز بنتے ہیں، جن کو ہم ماڈل کہتے ہیں، جی ہمارے لیے ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے ماڈل ہیں، رول ماڈلز جو ہیں زبردست. ابھی رول ماڈل جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو بڑے خاص رول ماڈلز نے نا جب ختم کرتے ہیں نا اپنا کام تو جا کے پناہ لی ہوئی ہے دوسرے ملکوں میں. کیا رول ماڈل دے رہے ہیں ہم؟ اس لیے جب اپنے ملک کو اون نہیں کرتے، اپناتے نہیں ہیں اور بھاگنے کا سوچتے رہتے ہیں. دیکھ لینا بڑے خاص لیڈر ہمارے
سالوں نے جا کے باہر جا کے پناہ لی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ملک پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. صحیح. اور پھر ہم جو گراس روٹ والے ہوتے ہیں پھر سمجھ جاتے ہیں روٹی ہمیں نہیں ملتی, ایجوکیشن ہمیں نہیں ملتی, جی معاشرتی طور پہ ہم لوگ خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک ملک میں ان ساری قومیتوں کو اور سارے سیکشنز کو ساتھ لے کے چلیں. اور ان کے ہمارے پاس میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے پاس ان کے بہت زبردست نمونے ہمارے پاس ہیں. ان کو سامنے رکھ کے چلیں گے, دل میں سے نفرتوں کو ختم کریں گے, جی دوریوں کو ختم کریں گے, اور ٹالرنس ہوگی, ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, صبر ہوگا اور برداشت ہوگی. ملک کیسے نہیں ترقی کر رہا؟ اب چند سالوں میں ملک آگے نکل جائے گا. لیکن تھوڑا سا ہم نے اپنے بنا سٹائل کو بدلنا ہے, اور جو مذاہب کے اندر چھپی ہوئی خوبصورتی ہیں جی جی ان کو زیادہ ہم نے اجاگر کرنا ہے. صحیح. بشپ صاحب ابھی یہ جو آپ نے بات کی کہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور ممالک نے بھی ترقی کی ہے, ابھی جو ہم اس طرف جا رہے ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے میں جو مشکلات ہیں وہ کیا ہے اور کیسے وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے میں نے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سچی بات ہے ہم ڈر جاتے ہیں, جی گھبرا جاتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا اگر ہم ساروں کو ساتھ لے کے چلیں. اس ڈر کو ختم کرنا ہے, اونرشپ بتانی ہے, اور جتنے یہ ہمارے آتے ہیں لیڈر صاحبان ان کو رول ماڈل بننا ہے. جی اب جو ہم بات کرتے ہیں جیسے مولانا صاحب نے مدینہ اسٹیٹ کی بات کی, جی اب مدینہ اسٹیٹ کی بات کر لیتے ہیں لیکن مدینہ اسٹیٹ کے اندر جو خوبصورتیاں تھیں ادھر سب سے زیادہ یہودیوں کو انہوں نے پرمیشن دی تھی, اور یہودیوں کو بالکل اجازت تھی مدینہ اسٹیٹ میں کہ اپنی تجارت کریں. جی جو چیز تھی اس کے لیے حضرت رسول پاک نے کسی چیز کی ممانعت نہیں کی تھی. وہ خوبصورتیاں ہم نہیں دکھاتے. جی ان چیزوں کو ہمیں دکھانا پڑے گا اور ان کو لے کے آنا پڑے گا. اور پھر یہ جو اپنے اندر ہم نے ایک ڈیولپ کیا نا خوف, جی خوف ایک اندر ڈیولپ کیا کہ دوسرے مذاہب سے کوئی پرابلم نہ بن جائے, اس خوف کو بھی ختم کرنا ہے ہم نے. صحیح. کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اسی خوف کو جو ہے نا پھر دشمن جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. صحیح. اور اس خوف کے اوپر وہ بلڈ اپ کرتا ہے, اور اس طریقے سے بلڈ اپ کرتا ہے کہ پھر آپس میں مسالک کو لڑا دیتا ہے. جی بات کیا ہوتی ہے, وہ خوف ہوتا ہے پیچھے. صحیح. اس خوف کو ہم نے اپنے دلوں میں سے نکالنا ہے کہ سارے پاکستانی ہیں, سب نے مل کے چلنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. صحیح. اور تھوڑا جیسا اس کے لیے حکومت کو ایک علیحدہ انٹرفیتھ ہارمنی کا ہے. جی جی لیکن میں ابھی بھی کہوں گا انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے اپنے منسٹر بھی ہونے چاہیے. صحیح. وزیرزادہ صاحب آپ نے بشپ صاحب کی باتیں سنی ہے, حکومت کے پاس ابھی کیا پلان ہے؟ کیا ہم ان تمام مذاہب کو لے کے اکٹھے لے کے ملک کی ترقی میں ان کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے میں ہم ان کا کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے کہ بشپ صاحب نے کہا, یہ جو ممالک ترقی کیے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے آپ کو سیکیور تصور کرتے ہیں, پھر وہ اپنے بزنس وہاں پہ لگاتے ہیں, اور وہ اس طرح انویسٹر بھی اسی ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایک اسٹیبلٹی ہو. جی تو ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے اقدامات ہم نے کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ سرمایہ کار پاکستان میں آ رہے ہیں, انویسٹر آنے شروع کیے ہیں, اور جو پاکستان سے لوگ باہر جا کے اپنے سرمایہ لگا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ پاکستان آنا شروع کیے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ٹیکسٹائل جو چائنا کی ہے ابھی امپورٹ کرنا, ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے. اور پھر آپ جو جسچر ہے وہ آپ کو دینا پڑتا ہے. جیسے ابھی کرتارپور بارڈر دیکھیں ہم نے سی کمیونٹی کے لیے کھولے ہیں, اور اس میں ابھی پوری دنیا کو پتہ ہے, اب چل گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہاں پہ مذہبی ایک رواداری ہے اور ان کی اونرشپ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو. اور تو یہ حکومت کا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حکومت کی پہلے دن سے یہ کمٹمنٹ ہے. جیسے دیکھیں ہم عمران خان صاحب کی پہلے سے ایک اسٹینڈ رہا کہ ہم دوسروں کی جنگ نہ لڑیں. ہمیں انٹرفیتھ کو اگر ہمارے ملک کو نقصان پہنچا ہے تو ہم دوسروں کی جنگ لڑنے کی وجہ سے, روس ہو یا پھر امریکہ, ہم نے جنگ لڑی. ہمارے جو قائد ہیں وزیر اعظم صاحب وہ پہلے دن کہہ رہا تھا کہ ڈائلاگ کر لیں, تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان خان ہے. آج پوری دنیا یہ ایکسیپٹ کر رہی کہ ڈائلاگ ہی سے مسئلے حل ہوتے ہیں. جی تو اب وہ حکمران جب آ گیا, جب وہ خود وزیر اعظم بنے, تو وہ
جو دوسروں کی لڑائی تھی اس سے ہم کلیئرلی ہم آؤٹ ہو گئے آلموسٹ. صحیح. تو اب یہ اندرونی جو اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا تھا, طالبانائزیشن آ گیا, پھر اس میں جو چور گروپ تھے, ڈاکو گروپ تھے, وہ بھی سارے اس میں اپنے اپنے مفادات کے لیے مختلف ٹولوں کی شکل میں شامل ہو گئے. اب ان کی صفائی اور ان کی جو اصلاحات پہ کام ہو رہا ہے. حکومت ایک سوشل ہارمونی کے لیے گراؤنڈ بنا رہی ہے, تو حکومت ساتھ ہے اور یہ ملک کی ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اٹموسٹ ضرورت ہے, وہ یہ انٹرفیتھ ہارمونی کی ہے. پوری دنیا کو ضرورت ہے. تو جب تک ہم یہ ہارمونی قائم نہیں کریں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور میں تو مسلم کمیونٹی کا, اگر حالات ایسے رہیں, لیکن مسلم کمیونٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایز اے اقلیتی ایڈوائزر کہ وہ اپنے مائنارٹیز کے نان مسلم بھائیوں کے خیال رکھتے ہیں. ان کے تہواروں میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اب کیلاش آپ دیکھ لیں 2500 سال پرانی ایک ثقافت ہے. آپ دنیا میں مجھے دکھا دیں کہیں پہ یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی اپنے اصل ثقافت کو لے کے زندہ ہے. ہم وہی پریکٹس کرتے ہیں, ڈیتھ سیرمونی مناتے ہیں, ہم تہوار مناتے ہیں, اور وہ جینڈر بیلنس سوسائٹی ہے, میل فیمیل سارے ثقافتی رقص کرتے ہیں. ایون کہ پچھلے سال مسلم کمیونٹی کے لوگ عید منا رہے تھے اس سے پچھلے سال, اور وہ ان کے روزے تھا, تو ہم اپنے تہوار منا رہے تھے. یہ ایکسیپٹنس ہے اور اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور پوری ایز اے نمائندہ, ایز اے ایم پی اے, ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم میں جائیں تو ہم سیاست کرنے سے زیادہ جو ہے ہم اس چیز پہ زور دیں. میرا کوئی بھی اسپیچ اٹھا لیں, میں نے کسی بھی پروگرام میں اس انٹرفیتھ ہارمونی کو ٹچ کی ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے, ہمارے لیڈرز کی جو ہمارے بڑے ہیں ان کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت بھی ہے کہ آپ اچھائی کے لیے کام کریں, اچھے کام کریں. ویسے بھی ہم نکلے ہیں تو کرپشن کو ختم کرنے کے اس ملک میں نکلے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہمارے بشپ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. ہمارے جو اپنے جو لیڈرز تھے وہ ابھی ملک چھوڑ کے باہر جا کے اپنے کاروبار کر رہے ہیں, تو ان کا انٹرسٹ ہی اس ملک میں نہیں تھا. تو انشاءاللہ عمران خان صاحب کی سرپرستی میں یہ ملک بھی ترقی کرے گی. اور اس میں, اور آپ دیکھیں حکومت کی ایکشن سے ہوتی ہے. صحیح. کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد, جو پہلے حکومت نے جو ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے کمپرومائز کرتے تھے, لیکن حکومت نے ایکشن لے لیا اور اس سے ایک کلیئر میسج چلا گیا. ٹیری کے مندر ایک مثال ہے کہ یہاں یہ ملک جو ہے, یہ آرٹیکل جو 25(1) ہے اس میں جو لکھا ہے قانون کے, اس میں سارے شہری ایک برابر ہیں. تو وہ تب آپ عملی طور پہ کریں گے تو پھر لوگوں میں کانفیڈنس آ جاتی ہے. اور جو انتشار پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ڈرتے ہیں کہ حکومت ایکشن لے گا. تو حکومت کی کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس طرح اس کے لیے. تو انشاءاللہ حکومت سرپرستی کرے گی اس انٹرفیتھ مشن کی. صحیح. بابا جی ګورپال تاسو څه ګڼئ چې دغه انټرفیتھ هارموني کې کم مشکلات دي؟ آیا د تاسو پر امید دی چې دغه مشکلات به ختم شي او دغه ټول مذهبونه چې کوم دی دا به رایوځي شي او پاکستان په ترقۍ کې به کردار ادا کړي؟ یقینا موږ له په دې وخت چې کوم دی یو اتحاد ضرورت دی چې څنګه موږ یوځای شوي یو مشکل حالات کې مونږ په فرنٹ لاین راغلی او مونږ چې کوم دی د پیسفول میسج ور کړی دی. مونږ چې کوم دی نه صرف په خیبر پختونخوا کې په 4 پروونس کې د دې پاکستان د انټرفیتھ هارموني د کوز د پاره چې کوم دی د ګورنمنت د پاره چې کوم دی صفایان یو چې کوم دی کې مونږ له هغه وای مونږ هلته هغې له حاضر یو. خو په دې کې چې کوم دی بیشپ صاحب هم خبره وکړه, مولانا صاحب هم خبره وکړله, همدغه خبرې به مونږ کوو چې کم چا حکومت په اقتدار کې تیر کړی دی هغه حکومت وکړي او چې څنګه حکومت ختم شي په دویمه ورځ چې کوم دی په ملک کې نه وي. نو مطلب بیا چې کم ماینورټي ایشو وي په یو کور کې مسله وي, یقینا داسې نه, خو هغه چې کم دی په سوشل میډیا پرنټ میډیا باندې داسې لاړ شي چې هغه کم خلق انتشار پیلاو کوي, هغو له یو غټ اعزاز ورکړي چې یقینا داسې دی. بیا په دې کې یو بله خبره چې نه صرف ماینورټي نه زیات ماجورټي کمیونټي چې کم بار ملکونو له پناهګاه یا بزنس یا کاروبار له ځي, هغه دا قسم درخواست یا دا قسم شی نه هغه هلته جمع کړي او ریکویسټ کوي چې موږ د ملک له راځو. نو د دې یو غلط میسج ځي. مونږ وایو چې په کار د دې دپاره هم څه رول پالیسي وکړي او کم تیر خلک تللي دي چې هغه لیډران هم دلته راوړي. کاري صاحب ډېره ښایسته خبره وکړه چې هغه خلک په پاکستان کې بیمار هم شي نو بیا بار ملکونو له ځي. نو په کار دی چې کم خلک اقتدار کې راځي چې هغه ځان له ښه جیلونه جوړ کړي چې بیا وي آی پي پروټوکول جیلونو کې نه غواړي یا هاسپټل هغې له دا لیول باندې راشي. نو په کار دی د دې شي ضرورت دی, یووالي ضرورت دی. او دا چې کم مطلب زمونږ کم مسلې مسایل وي, یو وخت داسې و چې مونږ به د حق خبره نه شوه کولی, خو یقینا نن داسې وخت راغلی دی چې هغه مونږ فرنٹ کې منسټر صاحب ناست وي, مونږ کل کې وایو او زمونږ هغه مسلې مسایل واوري. نو مونږ وایو چې کم پبلک دی دې کې چې کم دی اویرنس راشي چې دې له دا
پته ولګي چې دا ځای کې دا وایلیشن کیږي چې موږ هغې روکتام وکړو بطور پاکستاني سټیزن. زموږ ټولو حق دی چې موږ د دې دفاع دپاره جنګ وکړو او داسې کم ځای کې دغه کېږي چې موږ دا ونه وایو چې دا کس زموږ پالټۍ نه دی نو هغې له چې موږ وایو چې دا د پاکستان دشمن دی چې په دې لیول وګڼو نو یقینا پاکستان چې کم دی ډېره زیاته ترقي به کوي. موږ وایو چې پنجابي کې وایو پاک وایي پاکستان وایي سرزمین له نو زه غواړم چې مطلب پاکستان چې کم دی په دنیا کې پاکستان شي. صحیح. ستاسو د ټولو مېلمنو ډېره زیاته شکریه موږ سره پروګرام کې شرکت کولو. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې پروګرام په کوم کې چې د مختلف مذهبونو نمایندګانو سره سره د حکومت نماینده هم د دې عزم اظهار وکړو چې مونږ پاکستان کې یو موټی او اتحاد پیدا کولو سره چې کم دی نو د دې ملک معاشي چې کم حالات هغه هم بدلیدی شي او بیا ورسره چې کم دی نو مونږ په پوره دنیا کې خپل نوم هم پیدا کولی شو. دا د نن ورځې پروګرام اجازت غواړو. د الله په امان.